أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. نننی درس کی بھائی انشاءاللہ العزیز سورة نساء پارہ نمبر 6 رکو نمبر 23 آیات نمبر 171-72 دو آیاتونه چې دی نو هغه به ویلی کېږي. د دې رکو د ماقبل سرچینو د دې آیات ماقبل آیات سرچینو هغه ربط او مناسبت نو دې نه مخکې چې نو هغه د اهل کتاب کې د یهودو چې دی نو هغوی اصلاح او د هغوی چې نو رضایلو ذکر ولو. اوس په دې آیات کې چې نو الله رب العزت د اهل کتابونو د نصارو د هغوی چې دی نو هغه د عقیدې د غلطې عقیدې د هغې ذکر او د هغې د اصلاح چې دی نو هغه خبره کوي. الله جل جلاله فرمایي یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم، ای اهل کتاب نو دې نه مراد چې نو هغه نصاره دي، تاسو په خپل دین کې چې نو هغه څه کوئ غلو مه کوئ. ولا تقولوا على الله الا الحق او د الله په باره کې مه وایئ مګر حق او سمه خبره. اهل کتابو د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې چې نو هغه په دوه طریقې سره غلو کوله. یو چې نو هغه یهودو چې نو هغه دومره غلو او زیاتې وکړو د حد نه تجاوزو چې العیاذ بالله حضرت عیسی علیه السلام ته چې نو هغه ولد زنا نسبت وکړو. پیغمبر منل خو یې درکنار چې نو هغه موږ د حلالیم نه ګڼو. او نصارو چې نو هغه دومره غلو وکړله چې د هغوی ورسره دومره محبت شروع کړو او دومره عیسی علیه السلام له چې نو پاکه درجه ورکړو چې الہ دی جوړ کړلو. هغوی وی چې عیسی علیه السلام چې نو هغه د خدای دی، الہ دی. الله وی یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم، تاسو په خپل دین کې غلو مه کوئ. غلو چې دی نو هغه ناجایزه ده. افراد تفرید دواړو نه چې دی نو هغه کار مارلی، اعتدال نه چې دی نو هغه کار والی په راه راست باندې راشئ، په اعتدال باندې چلیږئ. انما المسیح عیسی ابن مریم، الله وی مسیح عیسی علیه السلام دا زوی د الله زوی چې دی نو هغه د بیبي مریم دی، رسول الله او د الله تعالی چې دی نو هغه رسول دی، و کلمته او د الله تعالی چې دی نو هغه کلمه ده. یعنی الله رب العزت دی په لفظ چې نو هغه کن سره پیدا کړی نو ځکه حضرت عیسی علیه السلام ته کلمت الله او روح منه چې دی نو هغه ویلی کېږي. روح الله کلمت الله کې چې دی نو هغه عیسی علیه السلام ته کلمت الله ولی ویلی کېږي. نو دې کې دی نو هغه ډېر شي اقوال دي، خو امام غزالی رحمه الله چې دی نو هغه د دې تفسیر کړی دی او د هغه د ټول نه بهترین قول دی. امام غزالی رحمه الله فرمایي وی هر انسان چې دنیا ته راځي نو د هغه کار د هغه چې دی نو عامل په هغه کې چې کم عمل کولی کېږي نو د هغه دغه عامل د هغې چې دی نو هغه دوه شیزونه وي. یو چې دی نو هغه نطفه وي او دویم د الله رب العزت د طرف نه لفظ کن. ځکه الله رب العزت چې کم شیز پیدا کول غواړي نو هغې ته چې نو لفظ کن وایي شه نو هغه کار بیا وشي. چې کله سره د الله رب العزت دغه مشیت نه وي شامل شوی نو د هغې پورې چې نو هغه دا نه کېږي. نو دنیا ته چې څومره هم انسانان او څومره هم اشیا راځي نو په دغې کې پسې چې نو هغه عامل د هغه دغه دوه شیزونه چې دی نو هغه وي کار چې نو هغه د کوي. یو چې نو هغه نطفه او دویم چې نو د الله رب العزت دغه حکم دغه کلمه چې کن شه نو فیکون هغه بیا شي. نو عام خلک ټول دقه شان دقې نه دي. حضرت عیسی علیه السلام په باره کې چې نو هغه لفظ کلمه نو ځکه د عیسی علیه السلام په باره کې چې کم نور مادیات ولو نو دغه مادي اسباب د عیسی علیه السلام په باره کې نه ولو نو دغه نه ولو صرف په لفظ کن سره په لفظ کلمه کن سره چې دی نو هغه شو
نو چې کله په لفظ کن سره شو نو ځکه ورته وایي چې وکلمته دا چې نو د الله پاک پاکستاني کلمه ده په لغې لفظ کن سره چې نو هغه شو او مادي اسباب پکې ولنه نو د هغې نسبت ورته نشته نو ټول نسبت یې ځکه الله ته کېږي. القاه الی مریم هغه کلمه کن سو نو الله پاک وایي هغه موږ چې نو واچولو مریم ته لکه څنګه چې مخکې مونږ ویلي ول دې نه مخکې هم تېر شوي ول صورت ال عمران کې چې حضرت جبریل او دغه شانتې په بله ورځ مخکې مونږ چې نو هغه په صورت مریم په حوالې سره هم د هغې قصه ذکر کړې وه چې جبریل علیه الصلاة وسلام ورته راله او د هغې چې نو غسل وکړو غسل نه وروسته جبریل علیه الصلاة وسلام ورته راله او د هغه ورته ویل چې دا د الله رب العزت خوښه ده او د هغې ته چې نو هغه پوکې وکړو په هغې پوکې سره الله رب العزت د هغې حمل او د حمل جوړېدو سره چې نو هغه بیا عیسی علیه الصلاة وسلام پیدایش وشو. وروح منه او دغه شانتې عیسی علیه الصلاة وسلام د الله د طرف نه چې نو هغه روح دی نو اوس د الله د طرفه چې نو هغه روح کېدل نو موږ اوس وی چې عیسی علیه الصلاة وسلام د حضرت جبریل علیه الصلاة وسلام په وساطت سره شو. الله رب العزت جبریل علیه الصلاة وسلام راولېږلو او بیبي مریم ته چې نو ګریوان کې یا په لستوڼي کې پوکې وکړلو او د هغې پوکې سره الله پاک د هغه له وجود ورکو او د جبریل علیه الصلاة وسلام دغه هم دی. وروح منه او یا د روح منه نه مراد چې نو هغه شرافت دی د الله رب العزت طرف ته چې نو هغه د عیسی علیه الصلاة وسلام چې کوم نسبت کېږي نو دا د شرافت په بنا باندې کېږي لکه څنګه موږ وایو بیت الله شریفو نو کورونه خو ټول جماعتونه د الله دي خو د هغې یو عظمت او شرافت چې دی نو هغه دی نو داسې ټول انسانان دوی ته روح چې دی نو هغه د الله پاک د طرفه راځي خو د حضرت عیسی علیه الصلاة وسلام دا چې دی عجیب طریقې باندې په خاص طریقه باندې راغلو نو ځکه عام انسانان ته چې روح راځي نو دا هم د الله پاک د طرفه راځي خو اول نطفه وي بیا د نطفې نه وروسته چې نو هغه علقه شي بیا د هغې نه وروسته مضغه شي بیا د دغې نه وروسته چې کله 4 میاشتې پوره شي نو بیا الله جل جلاله فرشته راولېږي او د انسان چې نو هغه د مور په رحم کې او هغه فرشته په ده باندې ولیکي چې الله صحیح ولیکم سوره عمر ولیکم سوره رزق ولیکم سوره عزت ذلت او بیا د ته نو هغه د روح میلاو شي نو روح دا ټول د الله د طرفه خو د عیسی علیه الصلاة وسلام په پیدایش کې چې نو هغه دغه مراحلو نه ګذران نه ولو نو ځکه وروح منه فآمنوا بالله ورسوله الله باندې ایمان راوړی او د هغه په رسول باندې وروح منه د سره چې نو هغه تفسیر معرف کې هم ذکر کړی علامه لوسی رحمه الله چې نو هغه په خپل روح البیان کې چې نو هغه روح المعانی کې تفسیر روح المعانی کې علامه لوسی رحمه الله کتاب دی تفسیر د هغه یو قصه ذکر کړی ده وی چې نو هارون رشید بادشاه خواته چې نو هغه یو نصرانی طبیب راغلو نو چې کله هغه نصرانی طبیب راغلو نو په دغه وخت کې چې نو هغه په دغه وخت چې نو هغه لوی عالم او مورخ علامه علی بن الحسین الواقدي رحمه الله امام واقدي په نوم باندې چې نو هغه یادېږي نو د هغه سره هم ناسولو نو دغه عیسائی چې نو هغه عیسائی طبیب دغه ډاکټر چې نو هغه سوال وکړو چې ګوره تاسو عیسی علیه الصلاة وسلام د الله پاک زوی چې نو هغه نه ګڼئ او زه به تاسو د کلام نه چې نو قرآن نه دلیل تاسو ته وښیم چې الله رب العزت په خپل هغه ته کلمه ویلې دی او روح منه یې ویلې دی نو چې منه شو نو گویا دا د الله پاک جز شو او چې کله د الله پاک جز شولو نو دا د الله چې نو هغه زوی دی دلیل کې دا آیات چې نو هغه پیش کو وکلمته القاها الی مریم وروح منهم علامه واقدي رحمه الله چې نو هغه ته فرمایل وسید دغه بیا قرآن کې الله پاک وایي چې وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منهم الله وایي دا چې تاسو ته پاسمانونو کې او بزمکو کې ښکارې دا ټول مونږ تاسو لپاره چې نو هغه مسخر کړی دي منهم د الله د طرفه نو بیا خو پکار ده چې دا ټول شیزونه چې نو هغه د الله جزو ګڼلی شي نو هغه نصرانی په هغه ځای باندې چې نو هغه توبه وباسله ایمان چې نو هغه قبول کړو چې واقعي ستاسو عقیده دا حق او درست ده الله وی ولا تقولوا ثلاثه تاسو داسې مه وایئ چې خدایان درې دي ولا تقولوا ثلاثه داسې مه وایئ چې دی نو هغه خدایان درې دي نصارو کې چې نو هغه عقیده وه د دې چې نو هغه 4 فرقې وي یو چې نو هغه یعقوبیه دویمه چې نو ملکانیه او درېیمه چې نو هغه نستوریه او څلورمه چې نو هغه مرقوسیه د 4 چې نو هغه په دوی کې قبیلې دغه 4 چې نو هغه قسمه خلک ولو نو دوی به د حضرت عیسی علیه السلام متعلق د دې عقیده ده د یعقوبیو او د یعقوبیو سره چې نو هغه ملکانیه د دې دوانو عقیده دا وه چې عیسی علیه السلام چې نو هغه د بعینه الله دی
یعنی عیسی علیه السلام د الله دی. نو د دې چې نو هغه د عقیده وه. دویمه قبیله چې نو هغه دویمه فرقه په دو کې نستوریه وه. نستوریه چې نو هغه به انه ابن الله، عیسی علیه السلام چې نو هغه د الله پاک زوی دی. قرآن کې هم د هغې تذکره شته. قالت النصارى مسیح ابن الله. نو دې چې نو هغه د عقیده وه. درېیمه چې نو هغه څلورمه د هغه چې نو مرقوسیه وه. مرقوسیه چې نو هغه د به چې ثالث ثلاثه، عیسی علیه السلام چې نو هغه په دریو خدایانو کې یو خدای چې نو هغه عیسی علیه السلام دی، یو خدای چې نو هغه الله دی. او کله به وي یو درېیم خدای، کله به جبرئیل علیه السلام دی، کله به وي درېیم خدای چې نو عام فرشتي دی، کله به وي درېیم خدای چې نو هغه بیبي مریم ده. نو الله جل جلاله منع کړو ولا تقولوا ثلاثه، تاسو چې نو هغه د ثلاثه د قول نه د دریو خدایانو د وینا نه چې نو هغه قلار شي، دا عقیده چې نو فاسد او باطله ده. انتهو خیر لکم، تاسو دې نه منې شي دا بس تاسو د خوا پاره غوره وي. انما الله اله واحد، الله چې نو هغه خو یو ذات دی. ځکه بل ځای کې الله پاک چې نو فرمایي لو کان فیهما آلهة غیر الله، که چېرته چې نو د دې الله نه ما سوا چې نو په ځمکه اسمان کې بل اله چې نو هغه وي، لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. الله وایي د دنیا د نظام به چې نو هغه پخوا بیا درهم برهم شو. نو معلومه دا شو چې د الله نه ما سوا چې نو هغه بل اله نشته. سبحانه ان یکون له ولد، پاکي د الله لره دا چې دغه د پاره اولاد شي. ځکه اولاد خلق د ضعف د وجې نه غواړي، او په الله باندې ضعف او عجزي راځي نه. له ما فی السماوات و ما فی الارض، د الله د پاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې د ځمکه کې دی، دا ټول د یو الله دی. وکفا بالله وکیلا، او کافی دی الله رب العزت کارساز. لا یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. نو دی بچیانو په دې خبره عیسیان شرمېدل چې عیسی علیه السلام ته بچاوي چې دا د الله پاک بنده دی. نو دی په دغه عبدیت صفت به شرمېدل. دی وی چې نه عیسی علیه السلام نه الله پاک دومره لوی معجزې ورکړې چې هغه بچیانو مړی د الله په حکم سره ژوندې کولو. ابرس چې نو هغه به برګي والا به خکول. دغه شانتي چې نو مادرزاد اړلون بچ کم ولو نو دغه باندې به لاس راخ کو الله پاک به هغه هم چې نو هغه صحیح کړل. نو دی وی دته عبد ویل دا چې نو د عیسی علیه السلام په شان کې چې نو ګستاخی ده. حالانکه الله وی دا هغه د پخپله د الله پاک په بنده کېدو باندې چې نو هغه سوال فخر وو، خو شرم ولا نه ورتلو. ولی ابدیت چې نو هغه د لوی مقام او مرتبه. حضور علیه السلام د کل کائنات کې چې نو الله پاک ورکم مقام او درجه ورکړي، دا په کل کائنات کې د بل چا نشته. او الله پیغمبر چې حضور علیه السلام له د معراج کوم چې نو هغه معجزه ورکړي ده، دا یو پیغمبر ته هم دغه معجزه چې نه هغه نه د نصیب شوي. نو په دغه معجزه په ابتدا هم او په انتها هم دوانو کې الله رب العزت چې نه حضور علیه السلام ته خپل لقب چې نه هغه اعلی امتیاز او چې نه هغه نوم ورکړي امتیاز نو هغه ورته اب چې نه ابدي ویلې دي. لکه الله رب العزت وایي چې سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. نو دغه معجزه آغاز کېدو نو حضور ته چې سووي ابدي ورته وي، او کله چې دغه معجزه انتها وشوله او بیا الله پیغمبر واپس دنیا ته راتلو، بیا ورته هم الله رب العزت چې نو هغه سووي ابد وي. په دغه کې الله پاک ورته چې نو هغه منځ ورکړو، او په منځ کې چې نو هغه سری تشهود دی چې دا غینه بغیر منځ کېږي نه، چې تشهود چا ونه وي د هغې په مقدار کې ناستل نه منځ ونه شو. نو دغه تشهود کې چې نو هغه مونږ څه وایو السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو دغه معجزه انتهام په ابدیت سره الله پاک وکړه. نو گویا الله وایي چې د عبد صفت د دینه بل لوی صفت چې نو هغه نشته. نو عیسی علیه السلام هیڅ کله چې نو هغه باندې نه شرمېږي. وللملائکة المقربون، او نه چې نو د الله پاک نشته نږدې مقرب فرشتي دا غوي هم د عبدیت باندې نو هغه خپه کېږي نه، بلکې دا فخر مخصوص دی. ومن یستنکف عن عبادته، څوک چې د الله پاک د عبادت نه دغه د بندګۍ نه چې نو هغه څه کوي پوزه تروا کوي، یعنی شرم کوي، ویستکبر او تکبر کوي، فسيحشرهم الیه جميعا، الله به هغه به ټول زر چې نو هغه ما ته راجمع شي، د دغې چې نو هغه به زه ورته بیا څه ورکوم سزا او بدل. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي.
یا اهل الكتاب ای اهل کتاب لا تغلو تاسو غلو مکوی د حد نز تیزی گئی محفی دینکم پا خپل دین کی ولا تقولو او موای علی اللہ پا اللہ باندے الا الحق مگر حقو انما المسیح بیشکت دینو آغا مسیح عیسی ابن مریم عیسی زوید مریم رسول اللہ رسول لدا اللہ و کلمتو ہو داغا کلمہ دا القاها چاچولی واللہ پاک الى مریم تا و روح او روح دے منہو داغی اللہ دا طرفا فآمنو پس ایمان نوڑے باللہ پا اللہ بانی و رسولی او داغا پا رسولانو ولا تقولو او موائی تاسو سلاستن درے یعنی درے خدایان انتہو من شید دین خیر لکم دا بغرب استاسو دا پارا انما اللہ الہ واحد بیشک اللہ معبود یو دے سبحانہو پاکی داغا لرا ان یکون لہو دا چشی داغا دا پارا ولدن اولاد لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ دا پارا دی آغا سچ پاسمانونو کی دی او پزمکا کی دی وکفا باللہ وکیلا او کافی دی اللہ پاک کارسازو لن يستنكف المسيح اسکل شرمیگی نشرمیدون عیسیٰ علیہ السلام ان یکون عبدا دا چیاغشی بند للہ دا اللہ ولا الملائکة المقربون او نپرشتی چینو مقربی ومن يستنكف عن عبادتهم او سوک چی شرم کی داغ دا عبادتنا ويستکبر او تکبر کی فسیحشرهم نظر دا چی مونگ راجم بکودی لر الیه اخپل طرف تجمیعا طول یا اہل الكتاب اے اہل کتاب لا تغلو تاسو غلو مکوی فی دینکم باخبل دین کی ولا تقولو او موئے علی اللہ دا اللہ پا حق الا الحق مگر حقو انما المسیح بیشکت دینو آغا مسیح عیسی ابن مریم عیسی زوید مریم رسول اللہ رسول دا اللہ و کلمتو او داغا کلمہ دا القاہ الى مریم چاچولی دیچنینو آغا مریم تا و روح منهم او روح داغا دا طرفنا فآمنو پس ایمان نوڑی بالله پا اللہ و رسوله او داغ پا رسولانو ولا تقولو او موائی چنینو سلاستن درے خدایان اندی عقیدی نقلار شی انتہو من شید دین خیر لکم دا بغور ویتاسو دا پارا انما اللہ الہ واحد بیشک اللہ یو ذات دے یو معبود دے سبحانہو پاکی دا غلر ان یکون دا چشی داغ دا پارا ولدن اولاد لہو ما فی السماوات و ما فی الارض داغ دا پارا دیاغ سچی پاسمانونو کی دیو آغ سچی پاسمکو کی دی وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ پاک کارساز لیستنکف المسیح حسکل شرم نکی مسیح عیسیٰ علیہ السلام ان یکون دا چیوشی آغا عبدا بند للہ دا اللہ وللملائکت مقربون او نا مقرب پرشتے ومن یستنکف عن عبادتهم او سوک چی شرمیگی داغا دا عبادت نا شرم کے داغا دا عبادت نا ویستکبر و تکبر کی فسیحشروهم نزرد چی راجم بکیاغوی لرا الیہ اخپل طرف تا جمیعا طول